أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر سورة القمر مکی سورت تے نازل شد رستو د سورت طلاق نا مخ کی سورت کی چکلا تذکرہ اکڑا دو عذاب ندل دکی تذکرہ کی د قیامت د نزدیوالی دارنګ مخکی صورت کې چې کله د مشرکانو تذکره وکړه رد وکړو مشرکین بالعباد الصالحین بالکواکب مشرکین بالملائکہ نو پدی صورت کے اغیل تخویف ورکی دعوت صورت بئی رد شرک فعلی خبر برازی انا کل شیء خلقناه بقدر صورت کے اثبات د توحید دے تسلی دا صداقت د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تخویف دنیاوی ہم دے اور تخویف اخروی ہم بشارت پکے دے مومنانو تا تخویف دنیاوی باندے اقوام خمسہ پیش کی ترغیب بورکی قرآن کریم تا لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر سرا بار بار بوئی قرآن کریم میں آسان کر لیں نراشی ازدے کئی ویوائی یادی کئی ابتدانا اثبات د قیامت او قرب قیامت پیش کئیں خلق لا تخویف ورکئی حالات د قیامتم پیش کئیں او د قومونو بازی تذکرم کئی تخویف دنیاوی مثال د نوح علیہ السلام د قوم وغیرہ وغیرہ پیش کی پکی اقتربت الساعة وانشق القمر دیر نیز دیر آغی قیامت وانشق القمر او اچاو دا سپومی اچاو دا مات شوا نیم شوا دو ٹکڑے شوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی پا مینا کے ناسو خلق و سرو دے کافرانو تیوی تاسو ایمان راوڑی آغی منگتا سا معجزہ پیش کا او دا ایام بیز ورز شپیوی دیار لسما سوار لسما پین لسما دیبانی سپومی غٹی
او ډیر رڼا کوونکي، دیو جنا دغه ته ایام بیز وای. رسول الله صلی الله علیه وسلم به عام طور باندې د روزې نیوي هم. نو څوارلسم سپومۍ چې هغه بالکل غونډی. کله که خطا راشي په ابتدا کې هغه په څوارلسم باندې بیا سړی پیژندی شي چې دا میاشت چې شروع شي وه نو په صحیح شروع شوه غلطه شروع شوه. نو څوارلسمې نه یو ورځ مخکې دیارلسمه باندې لوکوټي کمی او پنځلسمه باندې بیا لوکوټي کمی. نو دې ځینه اول کې زیاتیږي جو څوارلسمه باندې بالکل پوره شي او چې بل ورځ شي بیا ترې لوکوټي کمه شي. نو په دغه کې خلکو خبره وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم سپومۍ ته اشاره وکړه او سپومۍ دوه ټوکړې شوه. منځ کې غر حایل شو، یوه ټوکړه اخوا شوه پناه شوه، یوه ټوکړه دې خوا راغله او بیا دا دواړه را یو ځای شوي او بیا یو جوړه شوه، سپومۍ بیا جوړه شوه. بعضې سیاستان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې اشاره باندې دا دوه ټوکړې شي وه، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وه. معجزه وی دیتا چې عام حالت کې عام سړی هغه نشي کولی. کرامتی نو کرامت وی دیتا چې هغه عام سړی په هر وخت کې هغه نشي کولی. هغه یو وخت کې هغه د الله رب العزت په مرضی باندې کوي الله. نو کرامت د نیک سړي د لاسه یو شیخ کاره شي چې هغه عام خلک نشي کولی او دته ووی نو دیم بیا نشي کولی، په خپله مرضی خو نه کیږي. معجزه دې ته وایي چې هغه د پیغمبر په لاس باندې ښکاره کیږي، پیغمبر هم نشي کولی، الله یې کوي. نو سپومۍ دوه ټوکړې شوه. د خلکو یې او دا خو د ده جادو هغه خو د ځمکې باندې موږ وی کوي به هغه اسمان ته د جادو ورسید، سحر یې هلته ورسید، دومره کلک غټ سحر دی. نو ایمان یې را نه وړو کوم چې غټ کافر و ایمان را نه وړو. بعضې خلکو پکې دا ووی دا کیدی شي زمونږ په سترګو باندې نظربندي شوي او موږ ته دا سپومۍ دغسې ښکاره شوي چې دا اخوا یوه ټوکړه اخوا لاړه مغرب مشرق ته لاړه، یو مغرب ته راغله او بیا دواړه یو ځای شوې. منځ کې پکې دغه غر پکې راغلی، دغه طرف ته غار حرام راځي او بل اخوا طرف ته جبل ابو قبیس هم راځي، مشرق طرف ته دي دواړه. نو هر ځای کې خو دغه نه راځي، دا چې سړی یو طرف ته وي د دې نه قبلې طرف ته جو دغه مشرق طرف. نو دی وی چې موږ به داسې وکړو چې کم کسان دلته کې نشتي نور ځایونو کې دي د هغو نه موږ تپوس وکړو، ځکه چې د ده سحر خو په موږ باندې شی دی، نورو خلکو باندې خو نه دی شی، کم چې دې کې نشتي هغو نه به تپوس وکړو. بعضې قصې خلک بعضې قصو په طور باندې کوي، څوک په شعرونو کې کوي او څوک په قصو په طور باندې کوي. نو دا قصه نه ده، سړی قصې کوي. او یا سپومۍ راغله په ګریوان کې ورننوته، نیمه شوه، یو په یو لستوڼي ووته، بل په بل لستوڼي ووته، داسې ځانله بعضې خلک لګیا یې قصې کوي. دا وجه فضول قصې دي. او سپومۍ دومره نه ده چې هغه به په ګریوان کې نوځي او دوه ټوکړې کې په لستوڼي به وځي.
نو دا معجزه وا د رسول الله صلی الله علیه وسلم. بعض خلک د دې انکار کوي، بعض سیاستدانانو د دې انکار کړل مخکې، لیکن خبره داسې وای دا نه کیږي، وای نه کیږي نه، دا خبره خو هغه دم چې نه کیږي څوک نشي کولای او هغه د پیغمبر په لاس باندې وشي، ایته معجزه خو وای دی ته نو. یو پیری عمر رضی الله تعالی عنہ په منبر باندې ولاړ له خطبه کوي، ناڅاپه आवाज یو کو یا ساریا الجبل، یا ساریا الجبل. دا आवाज چې وکړو لاندې خلکو چې واورېدو دلته چلو شو، لیونی شو کو ساریه کم ذکر دی او دې مطلب څه دی؟ دلته کې د خولې نه د الفاظ اوخته الله ته راوویستو او خطبه کې وایي منبر باندې ولاړ دی، هلته کې ساریه د کافرانو سره په جنگ کې دی، په جهاد کې دی. هغه خلکو ته، هغه صحابو ته، هغه مجاهدینو ته الله رب العزت د دې ځینه د آواز واورو، د هغې امداد یې کو. نو هغه چې وکتل خبره باندې پوه شو او هغه طرف ته شو او فتح وشوه. وروستو چا عمر رضی الله تعالی عنہ تپوس کو بیا تا څه وی؟ وی څه خبر یم خو نیم خبر، بس دا خو د الله د طرف نه یو خبره چې وشوه، بس دلته کې د خولې نه راووته او هلته کې ورسېده، په سوونو میله لرې دا خبره ورسېده. دې ته کرامت وایي. نو دا د سړي په اختیار کې نه چې سړي چې ته لیدو، عمر رضی الله تعالی عنہ چې ته لیده هلته کې حالت اینی نه نه لیدې نه، او دې ځینه الله رب العزت هغه د خولې نه یو خبر راوویسته او هلته کې ورسوله. دغسې نور ډېر کارونه شي دي. اقتربت الساعة وانشق القمر، ډېر نږدې راغی قیامت او اوچاو دا سپوږمۍ دوه ټوکړې شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی انا والساعة کهاتین، زه او دا قیامت موږ دومره نږدې نږدې یو. مطلب دا دی چې قیامت ډېر نږدې راغی، ډېر نږدې را روان دی. کله وی کل ما آت فهو قریب، کم شی چې راتلونکی نو هغه نږدې که نه، دې غاړې ورته تځې هغه غاړې هغه را روان دی، نږدې دی که یو بل ته نږدې کېږي. ورو خلک مرګ ته روان دي، قیامت طرف ته روان دي، دنیا هغه طرف ته روانه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قیامت په منځ کې بل پیغمبر راتلونکی نشته، نو بل امت نشته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه آخری پیغمبر ام، زمانه بل رستو پیغمبر راتلونکی نشتی. دا امت چې دا امت محمدی دا آخری امت ته، د دې رستو بل امت نشتی. بل امت به راځي چې بل پیغمبر به چې تراشي او امت به جوړیږي، نه نشتی. بس دغه یو امت ته، دا به د قیامت پورې دغه یو امت چلیږي. وَإِن يَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا، کو ویني دا خلق سنخه، هر یو نخه چې ویني غټه ویني وړه ویني یعرضون اعراض کوي د هغې نه. یا سحر مستمر، دا کلک سحر دی، پوخ شوی سحر دی. یا سحر مستمر همیشه د پاره دا سحر را روان دی، همیشه نه دی. یا سحر مستمر دی د ځمکې نه اسمان ته، د ځمکې نه اسمان ته رسېدلی سحر دی، داسې کلک سحر یې وکړو. وکذبوا، تکذیب کړی دی خلکو. واتبعوا اهواهم، او تابعداري کړله د خپلو خواهشاتو. وکل امر مستقر، او هر یو کار چې دی نو هغه دی د هغې دپاره وخت د واقع کېدو دی. یو وخت به د هغې دپاره د واقع کېدو نه، په هغه وخت باندې به هر یو کار کېږي.
الله طرف نه هر یو کار د پاره یو وخت مقرر دی. ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر، یقینا راغلی دی خلقو ته من الانباء د واقعاتنا د خبرونه ما فيه مزدجر هغه چې پدې کې دي د دې لپاره پکې واعظ او نصيحت ته د کې رټانا ده د دې لپاره پاغي کې زورنا پکې ده. حکمت بالغتن دا پوخ حکم دے، بالغتن مکمل، حکمت بالغتن دا حکمت تے انتہا تا رسیدلے، پخ خبرہ انتہا تا رسیدلی دا. فماتون النظر نو فیدہ نور کے یر ور کون کی فماتون النظر پیغمبر آغل لے آغا داغا یر ور کول چالا فیدہ نور کئی. قرآن کریم راغل لے نو دا قرآن کریم ہم بیان ولے کی گی نو سوک چے نافرمان دی نو آغلا بد خلق دی نو آغلا فیدہ نور کئی. فماتون النظر نو فیدہ نور کئی یر ور کول. فتول عنهم مخڑ وددین یوم یدعو الداعی فاورد بانے چی آواز بوکی او آواز کا ان کے الا شئ نکر آغا شئ ناشناتا ناشنا شئ بھئی آغا شئ چی آغا ناکار دے بد دے ہر سکڑے بد گڑی قیامت تے نو خلق بانے بد بواقیشی خلق بانے ناکار دے نو ناکار والے پا خلق بانے راشی قیامت تو سک جوڑ ندی ذکر ای شئ نکر دے ناشنا شئ دے ناکارا. خوش آن ابصارهم نخ کتبی نظرون ددی یخرجون من الاجداث راوسی بد قبرنا کانهم جراد منتشر گویا کہ دا مولخان دی گڑوڑ منتشر دی تسنس دی. کلچے یو سڑے پیولار روانی او دا مولخان و غورزی نا مولخان چی روانی نو دا پا گڑوڑ روانی ها دانا چی پا یو خاص لین بانی روانی پا یو خاص طرف بانی روانی دا بازی مرغان الوزی دا غوزان یو ترتیب جوڑ کرائی ترتیب بانی روانی بعضی خلق دا یو جماعت پا شکل کی روانی سمخ کی سرستوی سخرستوی دا یو طریقہ بانی روانی سیل روانی. بعضی مرغان چی روانی نو سیل پا شکل روان دی لیکن آغا سیل یو کرخ جوڑا کرلا پلین مانی روانی. ملخان چی گرزی الوزی نو دی لین نشتی خوا گڑ وڑ لگا دیاو اولوزی ٹوپو نوی دا خلق چی راوزی نا قبرونا نو دیب ہم تسنس روانی خوا کان نوم جراد منتشر گویا کی دا ملخان دی گڑ وڑ تسنس سرن بے اخکتا کڑی یا سرن بے برکڑی الدے لا یرتدو الیہم بصر لا یرتدو الیہم بصرهم ددی تب ددی نظر نرا گرزی. محتعین الی الداع نو منڈی بوہی دعوت آواز کے ان کی طرف تا یقول الکافرون کافران بوئی ہازا یوم عاصر دا ورز دا سختا سخت ورز دا نو قیامت ورز دا سختا رست برازی علی الکافرین غیر یسیر کافران بانی آسانا ندا دا یورز دا سخت ورز دا نو علی الکافرین غیر یسیر بے کافران بانی آسانی کی نا کافران دا پارا خوجز دا نو سخت دا. کذبت قبلهم قوم نوح تکذیب کرلے مخید دینا دا نوح علیہ السلام قوم فکذبوا عبدنا نو تکذیب کرلے زمان دا بند وقالو دے خلقوے مجنون وزدجر دا مجنون دے لیونے دے وزدجر او دے منکڑے شے دے توحید نا دا بیان نا ال دے مزدجرو دل دا وزدجر وی یا مجنون دے وزدجر او دے رٹلے شوے دے شڑلے شوے دے
دا داغي خیال دی کافرانو. نو قالو مجنون وازدجر، دا مجنون دی لیونی دی، وازدجر او دی منکړی شی دی د بیان نه توحید نه. فدعا ربه، نو آواز یو کو خپل رب ته، دعا یو وخت د خپل رب نه، انی مغلوب فانتصر، یقینا زه مغلوب شوی منو زما امدادو کې. دعا چې غواړي دا الله نه بغواړي، خیره کې چاته نوم دا الله نه غواړه، الله نه غواړه وای دا څه وکړه. نو فدعا ربه انی مغلوب، نو دلته کې دا نه وي یا الله تبای کې یا الله زه مغلوب شوی ما څومره 9.5 کالات واعظ و نصیحت مې وکړو، تبلیغ مې وکړو، داخله کو ایمان نه راوړي، ما د قسمه قسم تکلیفونه راورسول، زما تکذیب یې وکړو، نو زما امدادو کې. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، نو کولاو کړې موږ دروازې د اسمان په اوبو باندې، منهمر چې هغه رابیدون کې وي، بس اوبو راو بيدې ښا راو بيدې جو زما کې اډه کړه کا طوفان ته جوړ شو. دانګي د زمکې نو فجرنا الارض عيونا، راوځي ګولې موږ جاری کړې موږ د زمکې نه چینه، د زمکې نام اوبو راوځي کې دې را اوغټ کې نو فلتقى الماء، نو یو ځای شوي دا دواړه اوبو، هغه لپاسنه اوبو لاندې نه اوبو یو ځای شوي، علی امر په یو خبره باندې قد قدر چې داغي اندازه شوي ده، الله داغي اندازه کړله دغه سی بکی. وحملناه على ذات الواح ودسر، اوچت کمنگا نوح علیہ السلام لرا على ذات الواحن پاغ تختو والا باندې، ودسر او پا میخون والا باندې، تختی دیا تختی کلکی کڑیشی دی پا میخون باندې، یا بازی وی آغا رسی تم ویلے کی گی کمان چا تختی ترلے کی گی. دلدگی جال چی با داخل چی جال جوڑے ناغا پپڑی بانی اتڑی، چا پاکی میخونم ٹکواری لیکن دل دیکھو میخونا کار زکا نکی، دلدگی ٹوپانی یا مکی خیگونو مالده خرابول کئی بیا، نو دی په پړی باندې تړي دی صرف پړی استعمالوي. او هلته کې د کشتۍ تختی دي، نو کشتۍ ته خو بیا د ټوپ وغیره د دې شیزونو ضرورت نشتی که نه، نو هلته کې هغه په میخ باندې کلکي دي، دارنګې په رسۍ باندې هم تړي، غټې رسۍ یې کلکې. نو حملناه علی ذات الواح، نو موږ سواره کړو، نو موږ سور کو دلره اوچت کو والا باندې، و دوسر او پا میخون والا باندې، تجری بیا یونینا چی دا روانه وا چلی دا زمونږ په مخ کې، جزاء لمن کان کفر، دا بدلو دا آغا چا دا پارا چی کفر کرلے، کفر یو قرد پکی دی لمن کان کفر کرلے، چا چی کفر کرلے دا آغا دا پارا دا بدلو پورا پورا، یا جزاء لمن کان کفر، دا بدل دا آغا چا دا طرف نا چی دا آغا کفر شوی دا آغا انکار شوی دے، انکار تکڑے شوی دے، یا دا بدل دا آغا چا دا وجی نا چی دا آغا نا انکار کڑے شوی دے. نیو مطلب بدائی چا چی کفر کڑے نو دا آغا پورا پورا بدل شوا. دویم دا بدل دا اللہ دا طرف نا چی دا اللہ نا انکار کڑے شوی دے، دے خلقو دا اللہ نا انکار کڑو، اللہ دا حکم نے انکار کر لے، اللہ پیغمبر را لے گلے نے داغن انکار کر لے. او لمن کان کفر، دا آغا چا دا وجینا چی دا آغا نا انکار کرے شوے دے، یعنی دا نوح علیہ السلام نا، نوح علیہ السلام اللہ راولے گا دے خلقو تی انکارو کو. وَلَقَدْ تَرَكْنَا آیَتًا، یقناً پیغو دا منگا دا نخا دا خلقو دا پارا، فحل من مدکرنا آیاشتے سوک پناغستن کے چی پن واخلی، فکیف کان عذابی و نذر، نو څنګه شو زموږ عذاب ورکول او زموږ ير ورکول. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، راغ
الله و یقینا آسان کړی مې د قرآن د پاره د پن د پاره د یادولو. قرآن کریم چې وې نو آسان دی، قرآن کریم چې یادې نو آسان دی. مخکې نور کتابونه چې دي هغه څوک نشي یادولی. بعضې مفسرین لیکلي چې تورات، انجیل، زبور وغیره دا د پیغمبرانو نه علاوه بل چا نو یاد کړي، پیغمبرانو ته یادو بس، هغې څوک حافظان نو، عالمان یې و خو حافظان یې نه وي. او دا قرآن کریم دی نو د دې واړه حافظان دي، لوی حافظان دي، زنانې حافظان دي. حفظ د پاره الله وی ما آسان کړل. څوک شته چې هغه پن واخلي او دا یاد کی، یقین موږ آسان کړل دا د پن اغستو د پاره پدې کې چې کوم احکامات دي پاغي باندې عمل وکي، نو د پاره موږ آسان کړل. نو د پن اغستو د پاره، یادولو د پاره، د ویلو د پاره، ټول د پاره آسان دی. دغه زمونه مرسو اقتربت الساعة وانشق القمر، ډېر نږدې راغی قیامت او چاو د سپوږمۍ. وای روایت یورزو کوینی داخله کوي نه خلرا یورزو نه راستی کوي و یقولو داخله کوي سحر مستمر، دا خو سحر دی پوخ شوی، دا خو سحر دی د ځمکې نه اسمان ته رسېدلی، دا سحر دی همیشه. وکذبوا تکذیب کړی دی خلکو، وتبعوا تابعداري کړله، وهم د خپلو خواهشات، وکل امر مستقر، او د هر یو کار د پاره یو وخت واقع کېدو دی، هر یو کار چې دی هغه واقع کېدونکی دی. ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر یقینا راغلی دی خلکو ته د واقعاتو نه هغه چې په دې کې د خلکو د پاره پن پکې شته، د خلکو د پاره په هغې کې زورنه پکې شته. حکمت بالغتون، دا حکمت دی انتہا ته رسېدلی. فما تغني النذر، نو فایده نه ورکوي یره ورکول. فتول عنهم، نو مخ واړوه د دې خلکو نه. یوم یدعو الداعی، په ورځ باندې چې آواز بوکي او آواز کوونکی الی شیء نکره، شیء ناشنا ته. خشان ابصارهم، نو ښکته به یې نظرونه د دې، یخرجون من الاجداث، راوځي به دا خلک د قبرونو نه. کانهم جراد منتشر، گویا کې دا ملخان دي تسنس. محتین الی الداعی، منډې به انکی دي، منډی بو الی الداعی، آواز کو ان کی طرف تا. یقول کافرون، کافران بوئی هذا یوم مناصر، دا دورس سختا. کذبت قبلهم قوم نوح، تکذیب کرلے مخکې د دینه د نوح علیہ السلام قوم. فکذبوا عبدنا، نو تکذیب کرلے زمونږ د بندا د نوح علیہ السلام. وقالو د خلق و مجنون، دا نوح علیہ السلام چې دا خو لیونی دی، وزدجر، او دې منع کړی شی د بیان نه، یا وزدجر دی زورلی شوی دی. فدعا ربه، ناواز کو خپل رب ته، انی مغلوب فانتصر، یقینا زخو مغلوب شیمانو زما امدادو کې. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، نو کولاو کړه موږ دروازې د اسمان په اوبو را بهیدونکو باندې. وفجرنا الارض عیونا، او راوړل را پاغي تختو والا باندې و دوسر، او میخون والا باندې تجریبی عیوننا، چې روانه وا چلی دا زمونږ په مخ کې. جزاء لمن کان کفر، دا بدلو دا چا د پاره چې کفر یې کړلی، یا بدلو د هغه چا د طرف نه چې د هغه کفر انکار شوی دی، بدلو د هغه چا د پاره د وجې د هغه چا نه چې د هغه نه انکار کړی شوی دی، دا خبره نه ده منلی شوي. ولقد ترکناها آیة، یقینا پرېښوده موږ دا نښه ده خلقو دا پارا. فحل من مدکر، نو آیشتے سوک پن اغستون کے. فکیف کان عذابی و نذر، نو سنگ شو زمونږ عذاب ورکول او زمونږ یره ورکول. ولقد یسرنا القرآن للذکر فحل من مدکر، او یقینا آسان کړلی موږ قرآن د پاره د پن، آسان کړلی موږ قرآن د پاره د یادولو، آسان کړلی موږ قرآن د پاره د عمل کولو. فحل من مدکر، نو آیشتے سوک پن اغستون کے، سوک عمل کون کے، سوک یادون کے. اللہ رب العزت مولا قرآن سنت باندې عمل توفیق راکړي. اللهم قنا عذابك يوم تبعث ربنا